ډیره ګرانې ده، یقین په الله وکړه ډیره ګرانې ده. الله به رانه تپوس کوي، الله به رانه تپوس کوي. ډېر خلک داسې دی، مونږ بازارونو ته لاړ شو، د ګورو سوالو بچو نه ډېر توسرې په کورونو کې ناستې دي، څادرې په مخونو راواچوي، په چغو چغو الله ته وژاړي، الله ما نه زما خاوند ولې اخیستی دی. وسلام د رکوټي اختر مانځله راوته او عیدګاه ته ته صحابه کرامو ته په عیدګاه کې انتظار کو. نبی علیه الصلاة والسلام د اختر مانځله روان دی، نو چې په لاره باندې تېرېده که نه، نو وایي کتل څه ماشومان لوبې کوي او په نبي علیه الصلاة والسلام یې سلام ور واچو. خو چې لږ تېر ورته هاخوا یو ماشوم ولاړ دی په زړو کپړو کې، په خیرونو کپړو کې، او غلی ولاړ دی، د وړو سره لوبې نه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ماشومه ته ولې د ماشومانو سره لوبې نه کوي؟ او دا کپړې دې ولې زړې اغوستې دي؟ په خیرونو کپړو کې ولې ولاړې؟ په شلېدلو کپړو کې ولې ولاړې؟ هغه ورته وفرمایل د الله محبوبه د دوی پلاران دي او زما پلار نشته دی. د دوی پلاران دي، زما پلار نشته دی. نو زما پلار نشته دی چې ما له جامې جوړې کړې وې، دوی له خو پلارانو جامې جوړې کړې دي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ستا پلار مړ دی، د الله پاک پیغمبر زما پلار په پلانکۍ غزا کې وفات شوی، شهید شوی دی، هغه شهید شوی په پلانکۍ غزا کې. نبی علیه الصلاة والسلام د ماشوم په غېږ کې راواغستو او کور ته راغی. چې کور ته راغی که نه، عایشې بیبي ته فرمایي عایشې دې ولمبوه، دې ولمبوه. او د خپلې لور فاطمې رضی الله تعالی عنها سوال جواب ولېږل، وی فاطمې د حسن امزولی یو ماشوم دی، نو که د حسن کپړې وي مونږ کره راولېږه. دا د نبي علیه السلام نصیحت ښه فاطمې کو د حسن کپړې وي مونږ کره راولېږه، د هغه امزولی ماشوم دی مونږ کره. د حسن رضی الله تعالی عنه کپړې راولېږلې او عایشې بیبي دغې ماشوم ته واغوستلې او سنبال کو. چې کله سنبال کو کنه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای وای بچیا زه چې زو عیدګاه ته اوس مانځله. اوس دا ماشوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په لار را روان دی کنه، دا ماشوم ورته سوی وای د الله محبوبه زه خو به د پلار سره عیدګاه ته تلم، هغه به زه په اوږه اخیستم، هغه به زه په اوږه اخیستم، ستا سره خو زه روان یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د کوڅې په منځ کې کېناستو، وای بچې زما اوږو ته راوخیجه، زما اوږو ته راوخیجه. دغه یتیم ماشوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپلو اوږو باندې سور کو او روان دی عیدګاه ته ځي. چې کله عیدګاه ته ځي که نه، نو په هغې ماشومانو باندې تیر شو، نو هغه ماشومان په سترګو سترګو کې دې ماشوم ته ګوري چې دا خو هغه ماشوم دی چې په شلېدلو کپړو کې دغلته ولاړو، او اوس د نبي علیه الصلوۃ والسلام په اوږو سور دی او په نوو کپړو کې دی. هغه ماشوم ورته اواز وکړو د هغې ځای نه، د نبي علیه السلام د اوږو نه ورته اواز وکړو، وایي زما پلار نبي علیه الصلوۃ والسلام دی. زما پلار څوک دی؟ زما پلار نبی علیه الصلوۃ والسلام دی. په هغې ماشومانو کې یو ماشوم بې اختیاره چغه کړه، وایي کاش چې زما پلار مړ وی، زما پلار نه وی چې نن زما پلار نبی علیه السلام ګرځېدلی وی. د ماشومانو د نبی علیه السلام سره دومره مینه وښه، وایي ارمان چې نن زما پلار نه وی چې زما پلار هم څوک وی، نبی علیه الصلوۃ والسلام وی. دا یتیم نبی علیه الصلوۃ والسلام په خپلو اوږو اخیستی دی او صحابه کرام د مانځه په انتظار دي. ښه لارې لارې ته ګوري چې نبی علیه السلام خو رانغی، ولې ناوخته شو؟ نبی علیه السلام چې عیدګاه ته وردن نه شو، یتیم په اوږو سور دی، نو هلته یې کېنو یتیم، نو یتیم دغلته کېناست د صحابه کرامو سره. نبی علیه السلام چې په منبر کېناست که نه، او داسې یې وکتل صحابه کرامو ته، نو هغې یتیم ته وایي بچې ته دغلته مه کېنه، ته دغلته راشه زما خوا سره، زما سره په منبر باندې کېنه. نو چې کله یتیم د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره په منبر باندې کېناستو که نه، نبی علیه السلام لاس مبارک راواغستو او د هغې یتیم په سر یې کېښودو، وایي ای زما صحابو ما ته لږ وګورئ، ما ته لږ وګورئ. چا چې د یتیم په سر باندې لاس کېښودو او د دې نه لاندې څومره ویښته رالو، څومره ویښته رالو، د هر ویښته په بدله کې د انسان دپاره یوه نیکي ده، یوه نیکي ده. یتیم په لاره چې تېرېږي که نه، او تا ته پته وه چې د پلار یې مړ دی، ته د پلار نشته، دا یتیم دی، کوڅه نشي ورکولی، هسې ورته به د سر باندې لاس کېده، هسې ورته به د سر لاس کېده، هسې ورته به د سر لاس کېده. د یتیمانانو خیال وساتئ. مونږ د ماشومانو کپړې اختر له ورکړي دي که نه دي ورکړي؟ ټیلر له چې لاړ شو، درزي له لاړ شو که نه، مونږ ورته وایو که زما هغه نه رغی مرغه، خو زما د بچو هغه کپړې ته مخکې که، زما د بچو کپړې مخکې که، خیر دی که زما دا نه رغېږي. لږ سوچ دې کړی دی، زما په ګاونډ کې یو یتیم پاتې کېږي، د هغه پلار نشته دی، د هغه کپړې به ته کوم ځای نه راغلي؟ ما خو د خپلو بچو کپړې راواغستې، خو د یتیم خو پلار نشته دی، د هغه مور په انتظار ده، څوک به سرسایه راوړي زه په دې کپړې واخلمه، څوک به نن زما ور وټکوي، اواز به وکړي ستا د بچو کپړې شته او که نشته دی، هغه په دې انتظار ده. نو د اختر شپه ده، د هغې د بچو کپړې نشته، ګیر چاپېره خلک د اختر تیاری کوي، نکریزې لګوي، خوشحالۍ کوي، هغه په بړستن کې سر پټ کړي، په چغو چغو وجاړي، الله چې اختر دې راوستو زما د بچو نه به دې پلار راغستو. الله د غریبانو خیال وساتئ، د غریبانو خیال وساتئ. ډېره ګرانې ده، یقین په الله وکړه ډېره ګرانې ده. الله به
تپوس کوي الله به رانه تپوس کوي ډېر خلک داسې دی مونږ بازارونو ته لاړ شو د کورو سوالو بچو نه ډېر توسرې په کورونو کې ناستې دي څادرې په مخونو راواچوي په چغو چغو الله ته وژاړي الله ما نه زما خاوند ولې اخیستی دی تا اختر راوستو زما څوک تپوس نه کوي د غریبانو نه تپوس کوي د غریبانو نه تپوس کوي په خپله معاشره کې درنه غریب پاتې نه شي